الله الرحمن الرحیم. زه اسسټنټ کمشنر دینځي سید محمد عبد الله تاسو ته مخاطب یم. پرون مونږه د ایلیګل ایکسکیویشن او د سرور بډ نه چې کوم ایلیګل ایکسکیویشن د کیږي د ساند او د ګریول په دې حواله سره مونږ یو کاروایی کړې ده او دا خادګزي طرف ته خادګزي پول سره نږدې دا ایلیګل ایکسکیویشن روانو د کې تقریبا 9 پورې ټریکټر وي او 2 ډاینا شهزور چې ورته وي او یو ایکسکیویټر پکې لګیاو. نو په موخه باندې مونږه چې کوم کسانو بمای نفری مونږ تلیو الته مونږه گرفتاریانه موکړي او کسانم د ګاډیو سمیت مونږه گرفتار کړ. په دې میسج کې د امپورټنٹ یو خو د چې تاسو د کاروایی نه خبر شي او بل دویم امپورټنٹ میسج پکې دا دی د خلکو سره مؤسسه په وساتت سره بزاغی ته مېما چې چونکه زمون ضلع لور دیر کې د دې اکشن نه دی شوی د ماینز اینڈ منرلز لیز پروسس چې دنه لا نه دی کمپلیټ شوی. نو کو په دې کې سو کم ایکسکیویشن کوي اګه هر قسم ایکسکیویشن کې هغه غزه نه شګه او چته کې بجری کې هر سي د غیر قانوني دي او ایون که فرض کا د غلطه داسې زینم شته چې هغه د سین چې دینو د سین د وجه د غزمکو ته نقصان رسیدلې ده نو خلک کلیم کوي چې دا د غي زینه دی په خپل زینو کې هغه دا کار کوي. نو زه دا خبره کلیر کول غواړم که فرض کا دا واقعي د دې خپل زینه می نو د دیم پراپر یو طریقې کار دی دا غي به د ګورنمنت نه اجازه تخلي هغه اجازه چې دي ته ملاو شي نو هغه کیس کې دی صرف د خپل ځمکه لیولینګ کولی شي دغه شګه یا دغه کانی چې دی د کمرشل پرپسز د لپاره نشي استعمالولې د کې خرڅول یا داسې ایس اکټیویټي نشي کېده د یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورټیشن د دې نشي کېده. ترانسپورټیشن هم قانوني تور جرم دی صرف د خپل ځمکه لیولینګ کولی شي هغه د اجازت نه پس. نو د تاسو په وساتت سره د تمام خلکو ته خصوصا خپل د تحصیل دینځي خلکو ته دا خبره کلیر کول غواړم چې دا سیز یو خو د خپل تاسو سین دی د علاقې خلا ده دا خرابول دا څه چې د زیخ خلا خرابولو